باب استئجار المشركين عند الضرورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وصل وسلم عليه. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې عند الضرورت مسلمان مزدور نه میلوي شتربه چې کله مسلمان مزدور صادق او امین او دیندار او دیانتدار نه میلوي ده نو دته د ضرورت وخت وایي که په دې وخت کې یو سړی غیر مسلم د مزدورۍ او دیانۍ دپاره نشي جایز بلکې بلا ضرورت چې ښه ډېر مزدوران مسلمانان میلاویږي بلا ضرورت مشرک په مزدورۍ باندې نیوی شي. مشرک نه مراد غیر مسلم چې د هر نوع کافری کاغه ته اجیر او مزدور نیسي نو ساتل جایز دی. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وبه قال حدثنا ورد خیبر یهودیان خدا د مسلمانانو زمیندارانو مزدوران وجیران وکنو او خو خراج مقسمه وګنه اگر که فقها ناپسندیده وای خو جایز دی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الى اخر عائشه رضي الله عنها وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجل من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي من هذه الخفيفه والخفيف والماهر بالهدايه قد غمس يمين خلفا في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فآمناه فدفع إليه واحدتيهما ووعداه قال ثور بعد 3 ليال. ګوره دا د ابوبکر صدیق غلام چې خدای مشرک ول فأتاهما براحلتيهما صبيح ليال 3 وارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدين فأخذ بهم طريق الساحل. هغه د ساحل په لار باندې چې د امن لار او په دې باندې روان شول. باب اذا استاجر اجرا ليعمل له بعد 3 ايام او بعد شهر او بعد سنه جاز. غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده یو ته موجر وای بل ته مستاجر وای چې موجر او مستاجر دواړه په خپلو کې په کم شرط باندې راضي شول تر هغې پورې اجاره روا ده چې موجر او مستاجر په خپل شرط باندې قائم او ولاړ 3 ورځې پس به ته ډیپټي شروع کې 5 ورځې پس به شروع کې میاش پس به شروع کې چې په څه باندې دوی شرط ولګو او په دې شرط باندې قائم دي نو عقد د اجارې جایز ده. وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاز اجره. موجر او مستاجر به قائمي په خپل شرط چې کله په وخت د اجاره کې لګولې ده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجل من بني الدين هاتين حديثا وهو على دين كفار قريش فدفع اليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 د بنو دیل قبیله راه بلد هادي دې ته وی راه بلد چې لار لکه اوس ګوره چې پخوا به ورته راه بلد ویل یو سړی به پانی پت ته یو کس به دا و چې هغه به قافلې سره ملګری شو لاره به ورته معلومه و دی به پیسې ورکولې هغې ته هادي په معنا د راه بلد وایي. خیریت دا انتهایی ډېر ماهر پوی تجربه کارو او دی و په دین د قریشو معنا کافرو لیکن نبی علیه الصلاة والسلام د سره عقد د اجارې وکړ. ودفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. وې 3 شپې بعد به زموږ دا اوښې موږ ته راورسېله. باب الأجير في الغزو. غرض او مقصد د امام رحمت الله علیه دا ده چې اجیر او نوکر په جهاد کې ساتل جایز دي. د سره نه د اجیر په ثواب کې کمی راځي نه د موجر په ثواب کې کمی راځي نه د مستاجر. اجاره په خپل ځای ده او د جهاد ثواب په خپل ځای ده په دې کې کمی نه راځي. مقصد که چیرته یو مالدار سړی یو نوکر او خادم د خدمت دپاره په پیسو باندې ځان سره جهاد ته بوځي دا دواړه کارونه جایز دي. هغه دپاره اجورم جایز ده او د ثواب د جهاد ثواب به ورته میلاوي. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الى اخره على ابن اميه رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله
عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق غزوه تبوک کې دا روایت بار بار تیر دل وكان لي أجر فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبعه خیال دی و چې زما غلام په بلې چک ولګو په ګوتو نو هغه چې ګوتې راښکلې غاښونه حضور ته ورغی وی ولې دې وخوندې پرېښه وه چې چیچلې وی ورته فاهدر ثنیته د هغه غاښونه یې هدر معنا یې دې تاوان و دیت نشته وارتزع إصبعه فأهدر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيده إصبعه في فيك تقدرون ولې خپلې ګوتې ستا په خوله کې پرېښه وه چې تا ورته چیچلې وې قال أحسبه قال كما يقدر لکه څنګه چې مذکر اوخ د چا په ګوتو باندې خوله ولګي بیا یې چیچي ماتوي ورته وقال ابن جريج إلى آخر عن جدي بمثل هذه القصة أن رجلا عض يد رجل فأنظر يده فأهدرها أبو بكر باب من استأجر أجيرا فبين له الأجر غرض د امام رحمت الله علیه دا ده اجیر مزدور دو صورتونه دي یو موده د اجارې یو اجوره که دواړه معلومي جایز ده که اجوره معلومه او موده معلومه نه جګړه راځي که موده معلومه اجوره معلومه نه نو بیا هم اگر که چې مدت مقرر شي که اجوره معلومه او که نه دلته د اجاره صحیح ده ولې مولانا صاحب هغه ځکه چې موږ به وګورو بازار ته منډۍ ته مارکیټ ته چې د مسلمان د مزدور راوستی د 3 ورځو مزدورۍ دپاره نو چې د چوک نه څوک 3 ورځو دپاره مزدور راولي څومره پیسې ورکوي هغه پیسې به ورکړي خو چې اجورت موده معلومه وي چې 3 ورځې 5 ورځې میاشته ده لقوله تعالى إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين لقوله والله على ما نقول وكيل ګوره دلته ورته شعیب علیه السلام وایي زما ګډې بیزې وچروه زه یوه لور په نکاح درکوم دا ځان ته مسله ده چې ګډې بیزې د شعیب علیه السلام یې د لوریانو وې خو زه شرای من قبلنا دي زموږ څه کار دور سره وې چرولې هغه د ورته وایي 8 کاله او که د 10 کاله تېر که فمن عندک موده خو پوره معلومه نه ده کنه او اجوره معلومه ده چې چرول دي يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازه یو سړی مزدور ونیسي چې زما دا دیوال قریب الی الوقوع ده دا بعضې که تاسو کتلي دا اوس ختم شول دا کچه دیوالونه زاړه دا به داسې لږ راکاږه شوي اړم به یې ورته ورک ویلې دا زما زوړ دیوال د کوک شوی دا جوړ که زه به تاله دومره پیسې بالکل جایز ده بلا کراهیت وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى إلى آخره عن سعيد بن جبير يريد يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدار يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع جدار ته نسبت دی یوریدو که اسناد الى غیر ما هو له مجاز قال يا حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام دا څنګه ده چې دیوال خضر علیه السلام او موسی ونړاو نه بس کګو کوګو داسې دواړو په لاسونه کېښود نیغې خلاص قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال سعيد اجرا ویلې دې خلکو موږ ته روټۍ نه وه راکړې په کار دا و چې مزدوري مه اخیستې وه دلته ورته هغه وفرمایل خضر علیه السلام چې هذا فراق باب الاجاره الى نصف النهار د یوې ورځې نه په کم مدت اجرت کول اجاره د ورځې نه په کم ټایم باندې سهار نه تر غرمې ما سره مزدوري وکړه 500 روپۍ غرمې نه مازدیګر پورې وکړه 500 روپۍ آیا د یوې ورځې نه کم خدمت او اجرت مقرر کول جایز دي او که نه دي صرف په وخت د ضرورت کې دي که بلا ضرورت دي تعین د مزدورۍ او د وقت دواړو ضروري ده که نه ده نه د نیمې ورځې نه کمه مزدوري کولی شي تعین د وقت ضروري ده چې اختلاف رانه شي او اجورت کې په نیمه ورځ کې اختلاف نه راځي فلهذا دواړه کاره جایز دي
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره ابن عمر رضي الله حدیث نه کرته تیر شوی دواړو کې قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر اجراء فقال من يعمرني من غدوه الى نصف النهار على قيراط سحر نه تر غرمې څوک په یو قیرات ما سره مزدوري کوي ثم قال من يعمرني من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط فعمل مخکې څنګه نسې ویلو چې يهوديانو سار نه تر غرمې په یو قیرات یا د دینار شلمه حصہ په مکه کې او یا مدینه کې شپږم د درهم او نسواراو د ماسپخین نه تر مازدیګره پورې او مسلمانانو مازدیګر نه تر ماښامه په 2 قیرات بیا چې هغوی شکوا وکړه وایي کا وخت زمونږ ډېر مزدوري موږ ډېره دیاړي خدمت او بدله دوی ته ډېره میلاویږي بیا ورته الله فرمایل چې ما په تاسو ظلم زبردستی کړی نه همدغه ټیم تاسو ما سره منلی او پاتې شو امت محمدیه ته ټیم کم مزدوري ډېره ذالک فضلي اعطیه من یشاء بس دا زما فضل ده نو ثم قال من يعمرني من العصر الى ان تغيب الشمس على قراطين فانتم هم فانتم ای امت محمدی هم هغه تاسو چې وختم د خدمت کم ده او مزدوریم ډېره ده فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم لحقكم قالوا لا قال فذلك فضلي يؤتيه من اشاء باب الاجاره الى صلاه العصر وسوګره مولانا صاحب دا خو د یهودو د نصارا او معنا عمرونه د دې زیاتو عبادتونه اعمال شاقت وی ډیر کړی او عمر د امت محمدي کم اسره او اغلال او اعمال شاقه پکې نشته او ثواب د دوی ډیر ده یو سړی مزدوري کوي تر مازدیګره پورې دا د باب سابق تتمه ده امت محمدي عمر کم د مزدوري ټیم کم او مزدوري زیاته ذالک فضل الله دا په امت محمدیه دی الله په خصوصي فضل الله وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس الى اخر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمارا فقال من يعمرني الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود على قيراط ثم عملت النصارى على قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغارب الشمس على قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا الله ورته وایي چې تاسو به دا غضب علی کړی وای چې ما تاسو سره زیاته کړه ولې تاسو سره زیاته کړی وای نه وای بیا امت محمدیه سره تاسو څه کړ دا زما فضل الله فذلك فضل يؤتيه من اشاء باب من منع اجر الاجير یو سړی چوک نه مزدور راولي کار ور باندې وکي سخت دیاړي او مزدوري نه ورکي یا نیمه ورکي یا ټیل مټال کې نن راشه سباره تاسو ومنئ په سعودي عربستان داسې هم شوي دي چې مزدورانو خودکشي وکړه غریبانو کال 2-3 عربو سره دیاړي وکي کور نه ټلیفون وشي چې ضرورت د زلزله سیلاب ډینګي بله مسله پیسې هلته عرب ورکوي نه هغه ځان سره ګاڼه کړی و غریب مجبور شي خودکشي وکړي مزدور ته به د هغه دیاړي د هغه د خولې وچېدو نه مخکې ورکوي اوس انس صاحب که ته سوال وکړې چې جمعې کې خو خوله نشته خوله که نشته په تا او په ما باندې نشته په مزدور په جمعې کې هم خوله روانه ده یو دویم دا کنایه له سرعت الاعطا نه ده څنګه چې مزدوري ختمه شوه خپله دیاړي سره له څه اضافې ورته ور زه هسې به طور تحدیث په نعمت ډېرې خبرې کویم نشم چې زه به کله رکشه کې تلمه بچی 100 روپۍ له دومره ښځه ټیک شو کې به ناستو چې ګوزېدو 100 روپۍ به هم زیات مونږ وایي مزدور ده الله ته مزدور ډېر خوښ ده الکاسب حبیب الله ګوندې په دې باندې دی خوشحاله شي او د ده په خوشحالۍ الله راضي شي او الله زموږ یو حاجت پوره کړي مزدور ته د مزدورۍ نه له 100 زیاتې ورکوئ او په موقع یې ورکوئ او چې څوک یې نه ورکوي رسول الله وایي د قیامت په ورځ به علیه الصلاة والسلام د دغه مزدور له طرفه د الله په عدالت کې وکالت کوم چې خدای په دې مزدوري کړې او بیا حق نه ورکو نو دا وعید شدید شو که نه
چې د چا له طرفه وکیل مدافع آقا مدني جوړیږي علیه السلام. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثه انا خصم يوم القيامه رجل اعطى درې قسمه خلق دي چې زه وکالت کوم رجل اعطى ثم غدر ورجل چې زما په نوم باندې معاهده وکړو بیا معاهده ماتوي. ورجل باع حر فاكل آزاد سړی خرڅوي او هغه ته نوم د غلام ورکوي او بل استاجر اجر فاستوفى هغه نه کار واخلي او مزدوري نه ورکوي. الله توبه رحمه. باب الاجاره من العصر الى الليل. د ورځې نه کم مزدوري کول جایز دی، خو شرط دا ده چې وخت متعینی او مزدوري متعینه سحر نواله لسو بجو پورې دا وخت متعین شو او تا ته به زه درکم 400 روپۍ د اجوره بالکل روا ده. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الى اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوم الى يوم دا معنی چې اوس تیر شو 2-3 وریاله إلى الليل على أجل معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجل ذا الذي شرط لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وذهبوا واستأجر آخرين بعضهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم في من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استاجر اجرا فترك اجره فعمل فيه. دا ټول مقررات دی د دې حدیث په حواله خدا حدیث الغار په نوم بار بار تیر شو چې 3 کسانو خپل اعمال صالحه په وخت د شدت کې الله ته وسیله ګرځولي چې غار کې دی بند شو غار خله بند شو برنه کانه را نو یو پکې څه کړیو وی زه ما سره یو مزدور یو څو سوا وربشو باندې هغه چې کله مزدوري وکړه څو اته سوا جمع شوې ما سره پرې خو دی لاړ څو کاله پس نو زه راولګېدم د هغه د وربشې مې په خپله ځمکه کې کرلی هغه زیاتېدې ها تر دې چې په هغې مې څاروي ورته واخیسته غلام مې واخیسته څو کاله بعد سړی راغی وی زما 8 سیره غله دانه وی هغه غوا میخه ګډې بزې څه چې و او هغه فصل وی ټوکې را سره مه کوه وی نه هغه ستا مزدوري ما کرله ریبله هغې نه دا شی جوړ شوي دي وی الله که دا کار مې تا دپاره کړی دا د غار خوله خلاصه کړي او موږ بار غار کې دومره رڼا را پیدا شوه لکه د کمرې په روشندان ویلي وو که نه. دویم د تره د لور کیسه وه. دریم د مور و پلار اعمال صالحه چې الله ته وسیله کې 3 واړو چې خپل اعمال دننه اندرونې غار الله ته وسیله کړه غار خوله خلاصه شوه دی راووته که نه نو وسیله په 5 قسمونو کې یو قسم وسیله او توسل بالاعمال الصالحه و ان شاء الله تاسو هم دا کوئ زم کوم زه وسیله په ذوات فاضله هم کوم او عقیده مې هم دا ده چې ذوات فاضله باندې وسیله په حقیقت کې په اعمال صالحه ملک صاحب یو ذات که فاضل جوړیږي نو په شراب نوشۍ په قتل په جوارۍ کې په اعمال صالحه جوړیږي خو بیرته رجع اعمال صالحه ته نو دا حدیث بچه دواړو بخاری کې کرات و مرات و تیرم دا ورا بیا هم راځي وایي. ومن عمل في مال غيره فاستعبر وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه د بل په مال کې تصرف دی هغه د اجازه ته بغیر د خیرخواهی په نیت بلا شک جایز ده. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه. پناه یې وړه غار ته
فانحدر الصخرة من الجبل فسد باران ډېر غټ کاڼی راوښویېد او د غار خوله بنده شوه. وقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. بله لاره نشته چې بغیر د دې چې اعمال صالحه الله ته وسیله کړي. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق ما به په بچو باندې سحر او ماښام شوده نسکل تر څو به مې چې مور او پلار نه وسکلي. یو ورځ ډېر لرې لاړم پاڼو پسې له. غبوق پېژنئ چې د ماښام په ټیم کې شوده سکل د غذا په ځای. فكرهت أن أغبط قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بلغ الفجر. سبا صادق راوخته بچو مې جړلې په خپو کې هغې ته مې ورنه کو دی مې راویښولم نه بیا ادبي راته ښکارېده چې خوب یې متاثره انشاءالله. فشرب غضبهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون شيئا د روشندانو مره دا کاڼی لرې شو رڼا را پرېوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي. دومره راته محبوبه وه څومره چې یو عام ځوان ته ښایسته ښځه محبوبه یله. فأردتها على نفسها ما ورنه اراده د جما وکړه. واقعه خو لوی دا اول دې ورتلې مجبور یم 100 دینار وی ما ورتلې چې ته زما خواهش پوره کړه. وی چې کله هغه مجبوره شوه څملاسته او زه د خپو منځ کې کېناستمه نو ما ته یې ویلې چې د الله نه وډارشه دا مهر او دا پرده بغیر د نکاح نه مه ماتوله. فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ما پرې د خپل ځان ته چې زه څه کوم هغه وکمل. حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. خاتم ماتول پرده د بکر ماتول مراد په بحقه ما ماتوه دا پرده که ماته په نکاح باندې ماته کړه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وضربت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ګوره نورم دا کاڼی لرې شو خو لا دوی د راوتلو امکان نه و. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كفرت منه الأموال. فثمرت ما ورته زیات کو ولې د هغه د اجازه ته بغیر مې د هغه د مزدوري غله دانه کرل او ریبله او هغه ته مې جمع کول حتی کثرت منه الاموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدني إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والدقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك ټوکې را سره مه کوئ ټوکې نه کومل. فأخذ كله فاستاقوا فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. درې واړه به راووتل د الله په فضل نو اوس دې وکته که نه اعمال صالحه یې الله په دې کې دا ټول دومره اوږد روایت مکرر راوړه. فاستاجرت اجیرا صرف باب اجاره ده د دغه اجیر دپاره چې د هغه اجوره ورته ما ساتلې وه زیاته کړې وه. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأزواج بالحمال. سبحان الله. امام بخاري مقصد دا نه چې د ضرورت په وخت کې په ملا باندې پیټه وزن وړل دا سبب د ذلت او د توهین او د رسوایی نه ده. تاسو ته به یوه خبره معلومه اکثره خلک چې دي پیټه بار وزن چې وړي نو په سر او په اوږو باندې وړي په ملا یې نه وړي. دا ملا باندې به پیټه او وزن او بار وړل عربو دا خپل بېعزتي ګڼله توهین بې ګڼه ذلت بې ګڼه. امام بخاری وایي چې د ضرورت په وخت کې په ملا باندې درون پیټه وزن وړل دا ذلت او سبب د توهین او رسوایی نه ده. دا بهتره طریقه ده چې ضروریات پوره کول د ژوند په حلال رزق باندې که په سري که اوږی که پیر وایي دا مال په دې اوږه باندې ویسه مزدوري واله څه په خپلو بچو ولګوه
او چې ضرورت نه زیات شي هغه صدقه کړه. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى الى اخره عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقه انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المده وان لبعضهم لم ياتي قال ما نراه الا نفسه. وی قسم په خدای یو زمانه و چې موږ به په ملا باندې پیټې وړه مزدوري به م کول، جوالي ورته وای نن سبا زموږ د کور په دې کمرې په کونج کې 1,00,000 دراهم پراته دي. دومره مالداري وی راغله هغه زمانه لکه دی په مالدارۍ خفه کېده خوشحالېده نه. باب اجر السمسرة. مولانا صاحب سمساره دلالي سمسار دلالي جایز ده خو په 2 شرطونو باندې لږ ورته دلال پېژنې که منډیانو کې خو نن سبا حساب اوس دلالي چې جایز ده په 2 شرطونو. اول چې د دلال اجورت معلومي چې زه سلالمه 200 علمه درسه مبهم بنی معلوم اجورت بی. دویمه دا ده چې د دلالی به په مال حلال کې مال حرام کې بنی او دا چا چې ویلي چې دلالی مکروه ده هغه په 2 شرطونو باندې ویلي چې د اجورت معلوم نه او په داسې کار کې دلالی وي چې هغه شرعا ممنوع او حرام او ناروای. انا څه پوه شو دا څوک چې وایي دلالی مکروه ده هغه 2 شرطونه دي. اول چې اجورت معلوم نه ده مبهم او مجهول. دویم چې په کم کار کې دلالی کوي هغه کار شرعا حلال نه ده بلکې حرام او ممنوع ده. نو د دې وجه نه مسلمانانو ته وایي چې دا دلالی مه کوئ نقصانات یې ډېر زیات. جزاک الله خیر. وایي ولم يرى ابن سيرين وعطاء بن ابراهيم والحسن باجر السمسار باسا وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا قال بعوا بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به. ما ته تاسو یو جواب راکولی شئ دې وخت کې د دلالان چې کومه دلالي کوي تاسو خدای پاک مفتیان عظام جوړ کړي د دې څه پرتوک کوئ څه جواب کوئ. دا دلیل زما په نظر زما په ذهن مذهب د دې وخت دلالي سوچه حرامه ده. د هغې بنیادي وجه څه ده؟ دلال به راشي مشتري ته به د خپل لاس کې ورکړي ګوتو کې به سره پیسې معلوم په اخترونو کې به م کتلي لاس کې به ورته ګوتې کاتې را کاتې کې چې دومره پکې زما شوې. اوس دا مجهولې دي که معلومې دي؟ نه بایې ته معلومې نه مشتري ته معلومې دي چې ما نه څومره پیسې. بایې ته دا پته نشته چې ما نه څومره کټ شوې، مشتري ته دا پته نشته چې ما نه. نو دا اجورت. دویمه دا دوکه ده. دوکه که د عمل کې ګټه که نقصان د ګوتې کاتې کړي چې دا 3,000 دا سیکي ورته په لاس کې چې 3,000 پکې زما شوې نو چې 3,000 ستا شوې او هغه هم دا 3,000 ګټلي هغه ته به څه پاتې کېږي. د دې وجه نه زه دې وخت دلالۍ ته سوچه حرامه وایم. که داسې وي چې بایې ته ووایي چې بایې جوړه شوه زه منځ کې کوشش کوم یو 200 به ته راکړې 200 به دا راکړې باقي ستاسو خپل بلکل روا او چې کار حلالي په حرام کې حرام ده او چې اجورت مبهمي بیا هم دلالي هوای. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. مسلمانان به عمل کوي په شرایطو باندې چې کم شرط په وخت د عقد کې لګولی او شرط د عقد د تقاضا موافقي مسلمان باندې فرض دي چې دا شرط پوره کړي. وبه قال حدثنا مسدد بن اخر ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر العباد الخضر. ګوره حضور تلقي الجلب چې قافله د لاهور روانه ده د وړو د چینیو پېښور کې داسې اشیا چې حیواناتو ته ضرورت ده یا انسانانو ته او د ورسیټ اټک ته او خیرآباد ته په ارزانه یا خلی په دې د تلقي الجلب وایي کنه. نو دا حرام ده حرام ده حرام. 3 وجو نه مخکې مې درته ویلي کتاب البیوع او که چېرته د شهر خلکو ته ضرر نه حیواناتو ته ضرر نه او دی ورځي بیا دی ورشي
ولا يبيع حاضر العبادة قلت يا ابن عباس ونه ویل چې شهري سړی به د بانډچي دپاره دلال که د خیر خواهي په جذبه خیر ده او که د ضرر د خپلې ګټې او د خپل جیب په خاطر کوي هغه نه اخلي په سلو خرڅوي په زر بیا ناروا ده. ما قوله لا يبيع حاضر العبادة قال لا يكون له سمسارا دلال به نه جوړېږي چې اجورت معلوم نه وي بس دې ما ته پرېږده او زه یې درته خرڅوم. باب هل يواجه الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده چې د ضرورت په وخت کې د مشرک سره مزدوري کول. ته مسلمان غریب فقیر الله دې نه کوي او ضرورت در باندې راغی د اشد مجبورۍ د وجه نه کافر او مشرک سره ته مزدوري کوې نو دا روا ده. اجوره به معلومي وقت به معلومي نو بلا کراهیت جائز ده. وبه قال حدثنا عمر بن حفص الى اخره عن نصر بن حدثنا حباب قال كنت رجلا قينا فعملت لعاص بن وائل فاجتمع دا ګوره دا تقریبا 14 کرته دا روایت. فاتيته وتقاطعه فقال لا والله ولا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت انا والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال واني لميت ولې زه به مړ کېږم او بیا به ژوندی کېږم وی اول. قلت نعم قال فانه سيكون لي ثم مال وولد فاقضيك. نو چې دویم ځل ژوندی شم مال اولاد به مې ډېرې بیا به درکړم. فانزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له فإن ماله ولدا. ولې تاسو ته پته ده خدای در سره وعده کړې چې بعد الوفات به تا ته مال او بچي درکوي. باب ما يوقع في الرقية على أحياء العرب. مولانا صاحب دې ځای کې لږ یوه خبره غور سره واورئ ځکه دا مارکة العرب مختلف فی ده. په دم او تعویض او ساخ باندې پیسې څنګه دا یو شی قاعده ده ضابطه ده موږ خپل استادانو نه یاده کړې ده او 15 کاله کې طالبانو ته بیان کړی ده. تاسو ته زمانه ښه معلومه ده زما یقین ده آیات الله اسماء الله ادعیه ماثوره منقوله من رسول الله و من اصحابه درېشت کې شو او الفاظ معلومه المعانی څوټ کې مې وکړه آیات الله یو چې کاغذ کې دی لیکلي دي یا دمونه دی په آیات الله باندې اسماء الله دوا که په ژبه دی ویلې دم که په کاغذ دی ولیکه تعویض او ساخ ادعیه ماثوره تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا دا ماثوره دعا ده کنه نه اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي دا ماثوره دعا ده کنه ده. بابا جی رحمت الله علیه پیر سباق صاحب نور الله مرقده هغه ته به چې چا وایي دم وایي بچی ډېر ښایسته دوه دمه دي حضور نه نقل دي ډېر صفتونه دا دوه به یې ورته ویل اذهب الباس رب الناس او تربت ارضنا دې ته د یې ماثوره وایي. درې او څلورم الفاظ معلومة المعانی چې په معنا کې شرکیت نه وي کته په ژبه وایي دم اچوي هم جایز پیسې ور باندې اخلي هم جایز که په کاغذ دی ولی که تعویض دی که دام جایز پیسې دی ور باندې واخیسته شکرانه هم جایز که څاخ دی تینا جوړ که چې اوبو کې واچوه اوس که دام جایز. فلهذا په باطل منترونو باندې خلق پیسې اخلي او د قرآن آیاتونه دا من خرڅوو نه او نه دا د دې بدل دا ټوله دنیا کې پوره کېدی شي. دا د دې آیاتونو د حرمت او د احترام او د عظمت دپاره د اسماء الله د عظمت او د احترام دپاره محبوب ونه ویلی وایي خلک په باطله منترونو تاسو خو په حق دم باندې چې فاتحه ده دا ګډان اخیستي دي نو دا ټول ګورئ جایز دي. ته به دا نه وایي چې دا خو د قرآن الفاظ دي ته خو به دا نه وایي چې دا خو اسماء حسنا دي ته به دا نه وایي چې دا الفاظ معلوم او ځکه خو موږ اجورت پرې جایز وایي. اوس که دا څلورو کې یو هم نه او خلک دم کوي تعویض کوي ساخ کوي او بیا په هغې پیسې اخلي حرام دي حرام دي حرام دي. خبره یاده شوه ووایه بچه. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
وقال الشعبي حق اجر چې تاسو اخیستی ده دا د خدای کتاب ده. وقال الشعبي ولا يشترط المعلم الا ان يؤتي شيئا فيقبله. او ادام صحیح ده چې ته شرط کوي نه او کس تعالی په خپل درګي دینه خو فبها ونعم. وقال الحكم لما اسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن 10 دراهم ولم يرى ابن سيرين باجر القسام باسا. ویس ګناه پکې نشته وای. وقال كان يقال والصحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخمر. رشوت چې فیصله کوي او ته اخلي یو طرف ته فیصله. وبه قال حدثنا ابو النعمان الى اخر ابي سعيد قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسفرة سافروا حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم حدیث مکرر ده کنه ده وی روټي راکې وی مونږ چاله روټي نه ورو. فرد سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا ندغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله اني لا ارقى. ابو سعید رضی الله عنه ورته او ما سره دمشته ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق. قسم په خدای مونږ در نه روټي وخدرا کړم نه د چو شکرانه رانه کینې د مومل. حتى نجعلوا لنا جعلا فصارحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشد من عقال فانطلق يمشي. دا سړی دا سوله کچا چې بند په بند تړلې وزات شي. قال فأوفوهم جعلهم الله وصالحهم عليهم فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك عنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا. ولدا خو حق دنده کنه یار تاسو صحیح کار کړی دا تقسیم کوي او زما برخه پکې مقرر. وضربوا لي معكم سهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله وقال شعبة حدثنا ابو بشر سمعت ابا المتوكل بهذا باب ضريبة العبد وتعهد ضرائب الايمان. غالبا دا عنوان او ترجمه باندې سب لګرا نه هونه ده. غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا چې د یو مسلمان غلام یا وینځوي په خوا خو لس او شل غلامان او لس او شل او 50 وین جات چا کراوي دوی به داسې کار کوو کنه اسلام نه مخکې وینځو ته به وی چې تاسو به د ورځې لس کسانو سره زنا کوئ لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول او د لسو کسانو سره د زنا وکړي 10 روپۍ واري سل دراهم نو شل به وي 210 به وي سل دا مقررې پیسې وي د مالکانو په دې وینځو باندې او غلامانو ته به وی چې تاسو یې له هر ځای را پیدا کوئ د ورځې به 200 روپۍ راوړئ. اوس تاسو په دې پوه شوئ. اوس ما چې دلته دا معنا وکړه دا مې د څه شي وکړه چې غلام ته وایي ته به 200 راوړئ او وینځې ته وایي ته به 10 کسانو سره زنا کوې او د یو سره چې وکړې 10 روپۍ اجوره به والې 100 روپۍ دا به راوړې. اوس دغه دوو څیزونو ته څه ویلی کېږي عربۍ کې ضریبه. څه شی؟ ضریبه دا معنا چې مولا د خپل غلام په آمدن باندې نظر وساتي چې څومره آمدن یې وکنن او د خپل وینځو په آمدن باندې ضرائب. اصل کې ضربه ویلی کېږي یو ځل جما ته چې دې څو کسانو سره جما کړې ده څومره پیسې اخیستې دي نو د غلام او د وینځې په آمدن باندې مضبوط نظر ساتل او د هغې نگرانی کول چې یاره زما غلام زمانه پیسې پټې نه کړي زما وینځه زمانه پیسې. بیا خو چې کله آیت لا تکرهو فتیاتکم راغی نو بیا غرنډي توب ختم شو خو نوره دیاړي به یې کوله او مقررې پیسې به یې غوښتې. اوس ضریبه باندې پوه شو د غلام او د وینځې په مقرره پیداوار باندې نظر ساتل او نگرانی کول چې پټې نه کړي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه قال حجنا ابو طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته او ضريبته. ګوره اکثر ظالمانو به ټکس مقرره
دی غریبانو به که ځمکه نه او که اسمان هغه به بیا پیدا کولی نو مقرره ټکس غوندې به پیسې به یې ترېنه غوښتې وایه. باب خراج الحجام. وایي چې د حجام مزدوري، خراج معنا مزدوري د حجام، حجامه جایز ده. د حجام ته د حجامې مزدوري ورکول دا جایز دی، اگر کنه پسندیده دی خو حرام نه دی. حضور پاک بنفس نفیس حجام ته مزدوري ورکړې ده او د دې قباحت نشته وایي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. وبه قال حدثنا مسدد الى اخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهيه لم يؤته. وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخر عن عمرو بن اسحاق قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره. بچا باندې ظلم نه ده کړی چې حجام ته پیسې نه یې ورکړي، ظلم یې لګي، دا کار حضور نه ده کړی. باب من کلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. مقصد د امام رحمت الله علیه دا ده که یو غلام باندې مقرره وظیفه ده. انس صاحب څنګه ده؟ مولا ورته ویلي 1000 روپۍ به راوړې او غریبي نشي پیدا کوی، نو ته ورشې د هغه مولا ته سفارش وکړي چې یا د الله بنده دا ستا غلام به غریب 1000 روپۍ په دې قیمتۍ کې له کومه پیدا کوي، خیر د له ګزاره وکړه 500 کا، نو که ستا په سفارش باندې 1500 روپۍ مولا د غلام نه کمې کړې، داسې ده لکه دا 1500 روپۍ چې تا صدقه کړي. نو مولاګانو ته سفارش چې د غلامانو نه مقرره وظیفې او ټکسونه لږ کم کړي. وبه قال حدثنا ادم الى اخر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحزمه فامر له بصاع او صاعين او مد او مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته. باب ما جاء في كسب البغي والإنار. مولانا صاحب کسب البغي ګټه وټه د زنا والاما او د وینځو پیداوار د ښځې رنډۍ زناکارې ښځې د زنا پیسې او د وینځې د دې متعلق چې دا پیسې څنګه دي. زمانه د جاهلیت کې خو به د خلکو په کورو جنډې ولاړې وي، زنانه به د زنا جنډې ودرولې وي. حرام دي حرام دي حرام دي. عبدالله ابن ابی ابن سلول وینځو باندې جبران زنا کوله چې ما ته ډېرې ډېرې پیسې راوړئ، نو قرآن آیات راولېږه ولا تکرهوا فتیاتکم، تاسو دا وینځې ولې مجبوره کوئ؟ ان اردنا تحسنا، دا قید اتفاقي ده، که اراده د تحسن نه لري نو بیا به یې مجبوره کوئ، یعنې هغې غواړي نه او تاسو لګیا یې سره د دې چې وینځه ګرځي را ګرځي زنا نه خوښوي او تاسو یې مجبوره کوئ، نو دا حرام دی. وكان ابراهيم وجدنا يحد والمؤمن وقول الله تعالى ولا تخرجوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. په زنا باندې مو مجبوره کوئ. وقال مجاهد فتياتكم اماءكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب ومهر البغي وحرمان الكاهن. وبه قال حدثنا مسلم د نجومیانو پیسې چې په علم نجوم او کهانت باندې پیسې او فالګر چې په فال کتو پیسې دا سوچه حرامي دي. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء. باب عسب الفحل. اسې مولانا صاحب تاسو چېرته غوا میخه کور کې ساتلې ده کتلم ده چې په کم کور کې غوا یا میخه یي او مذکر حیوان نه یي او هغه مؤنث حیوان وچه شي شوده نه کوي، بیا یې بوځي چېرته چا کره فحل اینده سخوندر کټی بیا وایي دا تیر کې چې حمل والي، نو دلته به د عصب معنا کوي د نر حیوان د جما اجورت څنګه ده. مذکر حیوان چې مؤنث حیوان سره جما وکړي او هغه حامله کړي او دغه د مذکر حیوان مالک د دې جما اجوره اخلي، پیسې اخلي، مزدوري دا څنګه دي؟ نو ته به جواب ورکې چې د نر حیوان د جما پیسې حرامې دي په حرمت قطعي باندې. سنوله ولې حرامې دي؟ ځکه چې منی ده که نه،
تاسو وای منی مال ده متقوم عند المسلم ده متيقن ده چې دینه به دا حمل ویلی موجوده فيه د عقد کې ده مشار الیه ده نه نو څنګه به موږ د تجایز وایو مالی متقوم به وایو نو کمال والا وایي چې زه به د خپل کټی در ولم استامیخه به ودي کې خو ګوره 2000 روپۍ به راکئ که شرط دې ولګو سود چه حرام او که شرط ونه لګئ او د مؤنث حیوان هغه مالک هغه ورته هدیه او تحفې په شکل څه ورکړي هغې ورته شکرانه وایي دا شکرانه شوه چې زموږ میخه په خیر تیره شوه نو که د میخې مالک په خپله بغیر شرط کېدو څه ورکړي بیا ورته جایز دی وبه قال حدثنا مسدد بن ياخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نصب الفحل باب اذا استاجر ارضا فمات احدهما مولانا صاحب مبارک یو مسلمان چاته ځمکه په اجاره ورکړه او ځمکه مشترکه بین المسلمین وه اچھا چې ورکړه هغه وفات شو ورپسې چې د هغه وفات شوی د خلیفه راغی نایب هغه هم وفات شو اوس دا دریم نمبر کې څوک راځي او دا د مسلمانانو ځمکه چې چا ورکړې لکه آقا مدني د خیبر ځمکه یهودیانو ته ورکړې وه که نه چې تاسو به زموږ زمینداران ورشه ګولۍ دې مرۍ لګراو او موږ ته به پایداوار بنیمو سره بیا آقا مدني رحلت وکړه که نه معامله همغه شان وه بیا ابوبکر صدیق راغی همغه شان سلوک یې کوم چې حضور بیا ابوبکر وفات شو بیا عمر فاروق راغی نو اوس به د دې خلکو سره څه کېږي چې چا ورته په عقد د اجارې ته ودرېږه هلته شوګر پرېږدي که هغه لږ راوړي هغه چې کله موقع راشي نه نه ته لږ صبر وکړه هغه راوړي دغه بیا راکړه دغه اوس دا دریم نمبر کې چې کوم مشر او امیر راځي دته دا حق شته که دغه خلک چې دا ځمکه ورته مشر په اجاره ورکړی په همغه طریقه باندې پرېږدي او که نه اجاره ترې نه واپس اخلي او دی شړي تاسو راته ووایئ د حضور نه پس ابوبکر یهود د خیبر نه شړلي نه چې عمر فاروق راغی او بیا یې وویل چې د دې علاقې د کجوري او د پیداوار مې په تاسو پیرزو نه ده هله شا به کډې بار کوي د هغې د 95 کلو یو بوډا ورته راپاڅېده وایي عمره مونږ خو نبي پاک وایي برېښي چې تاسو به دلته اوسېږئ وایي د خدای دشمنه تا نه د حضور پاک هغه خبره هیره ده چې تا ته ویلي کیف بکا هغه وخت به ستاسو څه حالي چې تاسو د سورلو نه مخکې کېږئ او سورلی د تاسو نه مخکې کېږي یعنې زما کسان به تاسو وباسي او دبا دب منډې به وهئ څاروي به تاسو نه مخکې تاسو څه هغه درنه هیر دي نو انس صاحب دا بوډا ورته څه وایي وایي عمر هغه خو موږ سره رسول الله ټوکه کړې عمر صاحب غصه شو قریب و چې مرۍ نه نیو صحابه ورته چې قربان پرېږده ډېر بوډا ده که د لاس ور مړ کي وایي کښېنه د خدای دشمنه ولې پیغمبر ستا یار دوست و چې تا سره ګپ شپ لګو هغه یې درته سنجیده خبره کړې چې سبا هم په خیبر کې ونه وینم نو تا ته وایي که ستا مشر چاته ځمکه په اجاره ورکړې وه د هغه د وفات نه پس ستا خوښه ده که اجاره په اجاره پرېږدې او که ترې نه اخلي او هغې شړې وایه قال ابن سيرين ليس لأحد أن يخرجوا إلى تمام الأجل وقال الحسن والحكم وإياس بن معاذ تطلب الإجارة إلى أجلها وقال ابن عمر رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر پنیم پیداوار باندې فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جددا الإجارة بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. علامه بدرالدین عینی وایي چې یهودو سره مزارعت هم نه بلکې خراج مقاسمه یې ورته ویلې د خیبر د فتح نه بعد بادشاه ته د حق حاصل ده چې په کومه طریقه ځمکه ورکوي تر څو یې ورکوي او که بیرته ترې اخلي
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر يهودا ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها. تاسو به زمونږ مزدوران زمینداران فایداور به په نیمه یل. وان ابن عمر رضي الله عنهما حدثه ان المزارع كانت تقرا على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج رضي الله عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. یعنی اجارې د ځمکې نه په پیسو جایز ده خو په غاله باندې تاسو ته هم مخکې تیر شو ګنه بویو کې اوس ته ورته ووایه چې دا یو جرې ځمکه راته وکړه زما ځمکه راته 50 منه پکې ما ته راکړه باقي ستا اوس چې کال پوره شي هم دا 50 منه م ونه کړي نو زمیندار به بیا څالي په پیسو باندې چې هلکه 1 لک روپۍ به درکړم دا ځمکه ماله په اجاره صحیح وایم حتى اجلاهم عمر عمر فاروق د خیبر نه اریها بیت المقدس او شام ته دا و چې کوم ځای کې دا مردار پراته دي دلته وشړله. باب في الحوالة وهل يرجو في الحوالة. بچا د حواله یو معنا خو راته وکړي کنه او دام راته ووایه چې حواله بشرط عدم براءة الاصیل صحیح او حواله بشرط براءة الاصیل صحیح. حواله څه ته وایي؟ نقل الدین من ذمتن الی ذمتن. دین ګوره زه وایم ما باندې د دې ثناءالله صاحب قرضه ده او زه ووایم چې هلکه ما سره نشته ورشه انس صاحب یې درکړي. اوس دا خبره علاوه ده چې په انس باندې زما پیسې شته که نشته خو دومره راته پته ده چې سړی ښه ده مالداره ده زما د طرفه به اوس دین ورکړي بیا به زه درته ورکړم نو زه محیل یم مدیون ته محتال له یې دا محتال علی ده دین زما په غاړه اوس د ده په غاړه باندې شو حواله شوه ګڼه. اوس که داسې شرط ولګېده چې کاکا ما نه به ګوره بیا نه غواړې زه بری شوم نو حواله بشرط براءة الاصیل اصیل زه یم دا اوس څه جوړېږي دا اصل دین په ده باندې اوس راغی پخوا خو نفس حواله وه که نه او که چېرته بشرط عدم براءة الاصیل ته ما ته ووایې که انس پیسې رانه کړې بیا به ګوره جي تاسو راکوئ نو حواله په خپله معنا باندې پاتې شو که یې درکړه قبول یې کړه فبها قبول یې نه کړه محیل اصیل مدیون به تا ته دین درکوي. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال عليه مليا جازا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان وأهل الجراح فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن تولي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على کله مدیون سره پیسې وي او رب الدین ته نه ورکوي ټیل مټال کوي نو دا ظلم کوي. واذا اتبع احدکم علی مالی کله چې حواله کړی شي یو د تاسو نه په مالدار سړي باندې فلیتبع پکار د چې محتل علیه د حواله اومنیل. چې مالدار سړي باندې د حواله ورکړه هغه ترد کول نه دی پکار خیر ده الله مال ورکړی ده د پیسې د مدیون له طرفه ورکړي بیا دی والی ومن اتبع علی ملیء فلیتبع هغه د بس تابعداري وکړي معنا د حواله دی ومني بیا د حوالې منل یو صورت دام ده چې محیل خبره نه ده او هغه ویلې چې د شیخ صاحب دین په ما باندې شو نو چې دا یې ویلې دا تبرع ده که د ورکه ما نه نشي غوښتی خو که ما ور باندې حواله ورکړه او هغه ومنله بیا به یې زمانه غواړي. معناه اذا كان لاحد عليك شيء فاحلته على رجل مليء فضمن ذلك منك فان افلست بعد ذلك فله ان يتبع صاحب الحواله فياخذ عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخر النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم ومن اتبع على مليء فليتبع. باب اذا حال دين الميت على رجل جازا. مولانا صاحب تاسو ته پته ده چې جنازه به تیاره شوه مدینه طیبه کې آقا مدني به حاضرو نو تپوس به یې کو چې په میت دین شته که نه که وی شته وایي څه پیسې پاتې چې دین پوره شي نو که چا به وی اوجي نو حضور به یې جنازه وکړه او که وی نه وی زه خو نه کومه که به یو کس راپاڅېده چې جي د ده دین په ما شو
او زه د نه غواړم او د د طرفه قرض ورکوم بیا به رسول الله مبارک جنازه کول نو د میت دین په ژوندي باندې سره د دې چې میت چاته ویلی نشي چې زما دین ادا دا خالصه تبرع او احسان ده دا جایز ده. وبه قال حدثنا المكي الى اخره عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازه فقالوا صل عليها فقال هل علي دين فقالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليها فقال هل علي دين فقيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم اتي بالثالثه فقالوا صل عليها وقال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل علي دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه قربان تاسو جنازه وکي او په د چې کومه قرضه دغه به زه ادا کړم. جزاکم الله.